بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. تیر سبق کې منګه د مالک یوم الدین پورې ترجمه ویلې وه چې مالک ته د ورځې د جزا. اوس په ورځې د جزا باندې به انسان ته د څه جزا میلاویږي، نو ورپسې د عبادت هغه تذکره کیږي چې ایاک نعبدو، الله خاص تا عبادت کوو مونږه. نو په ورځ د قیامت په الله تعالی د انسان ته جزا او سزا چې ورکوي دا به د عبادت ورکوي. نو ایاک نعبدو خاص تا عبادت کوو مونږه، که عبادت مالی دی، که انسان صدقه ورکوي، که زکات ورکوي، که چا سره څه خیر ښېګړه کوي، څه منډه تړلوي، نو دا صرف د الله دپاره. و ایاک نستعین، او خاص تانه امداد غواړو. نو عبادت مالی او عبادت بدنی. نو که عبادت بدنی دی لکه مز دی، روجه ده، حج دی، زکات دی، هر یو عبادت چې انسان کوي نو په دې کې د مقصد صرف د الله رضا. نو چې کوم عبادت د الله دپاره وشي د هغې عبادت اجر به هم د انسان ته الله پوره ورکوي. پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي انما الاعمال بالنیات. الله تعالی چې انسان ته د عمل اجر ورکوي دا به د نیت په اعتبار سره. نو چې څومره په یو نیت کې اخلاص وي، د اخلاص مقصد دا دی چې عبادت کې او ستا مقصد په د الله رضایي، نو ایاک نعبدو الله خاص ته عبادت کوو. که مونږه منس کو، که مونږ روجه نیسو، که مونږ خیر خیرات کو، که مونږ زکات ورکو، که مونږ حج ادا کو، نو په هغې کې مقصد الله زمونږ ستا رضا ده. و ایاک نستعین، او خاص تانه امداد غواړو، خاص تانه. نو د دنیا تمام امور چې دی په هغې کې استعانت د الله نه غوښتل پکار دی، ځکه تمام کارونه کوونکې، تمام ضرورتونه پوره کوونکې، تمام تکلیفونه لري کوونکې، او تمام حاجتونه پوره کوونکې دا د الله ذات دی. نو و ایاک نستعین، او تانه امداد غواړو په خپلو ټولو کارونو کې، که هغه کارونه د دنیوي کاروبار دي، که هغه کارونه د عبادت دي، که هغه کارونه د نیکۍ دي، په هغې ټولو کې الله تعالی تانه امداد غواړو. نو خو چې کله ستا امداد وي نو د الله تعالی په امداد سره انسان صراط مستقیم حاصلولی شي. د الله تعالی د امداد نه ما سوا انسان چرم پراه راست او پراه هدایت باندې نشي راتلی. اهدنا الصراط المستقیم، وښایې موږ ته لاره نیغه د اسلام، هغه لاره چې کومه لاره انسان الله ته رسوي، هغه لاره چې په کومه لاره باندې انسان د الله رضا په اسانه باندې حاصلولی شي، هغه لاره چې کومه لاره د انسان ته د کامیابۍ هغه راز ښکاره کوي چې هغه د الله رضا حصول دی، او د الله تعالی معرفت دی، او جنت دی، او د جهنم د عذاب نه د خلاصۍ چې کومه لاره ده هغه صراط مستقیم دی. الله اهدنا الصراط المستقیم، الله وښایې موږ ته هغه لاره نیغه د اسلام چې موږ د دې دنیا د دجل او د دې دنیا دا چې کوم حالات، دا ګډې وډې چې کومې لارې دي په مختلف فرقو په شکل کې، په مختلفو دینونو په شکل کې، نو د دقې نه الله موږ ته هدایت وکړه د راه راست طرف ته چې کوم د اسلام حق لار ده، کومه د اسلام حق لار ده. ځکه په دنیا کې مختلف مذاهب دي، مختلف فرقې دي. څوک چې کوم دی د الله تعالی د ذات د پاره چې کوم دی هغه جسم ثابتوي، هغوی ته مجسمه وایي. څوک چې کوم دی هغوی ته قدریه وایي، څوک مرجعه دي، څوک مختلفې فرقې دي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي وایي د بني اسرائیلو هغوی کې 72 فرقې جوړې شوې وي، او زما امت کې به 73 فرقې جوړیږي. نو په دغه کې 73 فرقو کې به یو فرقه داسي چې هغه به جنت ته ځي، او دا 2 فرقې چې کم دی نو دا به جهنم ته ځي. نو اهدنا الصراط المستقیم کې مقصد دا دی چې الله تعالی موږ ته هغه لار وښو، الله د اسلام هغه قانون راته وښو چې په کومه لار، په کومه فرقه، په کومه طریقه کې الله تعالی موږ هغه فرقه ناجیې طرف ته ورسو. اوس هغه فرقه ناجیه کومه ده؟
هغه فرقه ناجیه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بذات خود د هغې بشارت او خوشخبری ورکړې ده چې ما انا علی و اصحابي چې په کومې باندې زه او زما صحابه دي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هغه به فرمایل چې هم اهل السنت والجماعه. نو بهرحال اهدنا الصراط المستقیم وښایې موږ ته لاره نیغه د اسلام، نیغه د اسلام. اوس هغه لاره د اسلام کومه ده؟ آیا د دغې لارې د اسلام به څوک پیروکار وي او که به نه؟ نو چې چا د راه راست اتباع وکړه دغې انسان ته به څه میلاویږي؟ نو د هغې تمثیل ذکر کیږي صراط الذین، یو د دغې صراط مستقیم د راه راست د هغې یو قانون مخکې نه موجود دی. صراط الذین لار د هغه خلقو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې بتوفیق الایمان چې الله ایمان دی ورته ورکړی دی، او بل هغې خلقو باندې د انعام کړی دی چې د دغې خلقو ته دی د داسې کارونو هغه توفیق ورکړی دی چې کوم کارونه ستا د رضا د حصول دی. انعمت علیهم چې تا پې انعام کړی دی. اوس دا انعام چې په چا کړی شوی دی دا څوک دي؟ قرآن مجید براه راست د هغې تفصیل ذکر کوي چې اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. نو د منعوم علیهم هغه خلق دي صراط الذین انعمت علیهم لار د هغه خلقو چې تا پې انعام کړی دی، مطلب لاره د انبیاو، لاره د صدیقینو، لاره د شهداو، لاره د نیکانو خلقو. الله تعالی په هغې لاره باندې مو روان کړو. ان غیر المغضوب، غیر نه د هغه خلقو لار، المغضوب علیهم چې غضب کړی شوی دی په هغې باندې، مطلب چې نه یهودیان دي. په دنیا کې چې الله تعالی په اقوامو باندې عذابونه رالیږلي دي، نو په دغه اقوامو کې اکثر چې کوم معذب شده دي نو دا په د یهودیانو باندې عذابونه راغلي دي. اکثر ځکه د یهودیان انتهایی شریر قوم دی، بدبخته قوم دی. دی هر ټایم کې د الله تعالی د قوانینو مخالفت اختیار کړی دی. هر وخت کې د دی هغه تصور د الله تعالی د قوانینو په مخالفت کې دی. حضرت موسی علیه السلام هغه مخالفت دی کړی دی. د حضرت عیسی علیه السلام مخالفت دی کړی دی. د حضرت هارون علیه السلام مخالفت دی کړی دی. حضرت الیاس علیه السلام، حضرت زکریا علیه السلام او حضرت یحیی علیه السلام دی شهیدان کړي. نو بهرحال غیر المغضوب نه د هغې خلقو لار چې غضب کړی شوی دی په هغې باندې یهودیان، ولا الضالین او الله تعالی د ګمراهانو په لاره باندې مو مه روانو. علما وایي چې د ضالین مطلب دلته کې نصارا دي، بې علمه خلق. نو لہذا یو جامع قانون ذکر شو چې الله تعالی د منعوم علیهم په لاره مو روان کا، چې هغه چې کم مقام او کم انعام او کم کامیابي هغوی ته میلاو شوی وه چې د هغوی په لاره باندې ځو نو الله دغه کامیابي موږ له هم راکه. او غیر المغضوبي د غضب کړی شوو د لارو نه مو وساته. د غضب کړی شو په لاره که چېرته کم انسان د دغې خلقو په نقش قدم باندې روانو نو د چې څنګه هغوی باندې الله عذابونه رالیږلي داسې به دی ته هم عذابونه راشي. او چې کم نصاراو او کم ضالین نه مطلب دا علماء کرام لیکي چې دا نصارا دي، خو لیکن راجحه خبره دا ده چې ولا الضالین او د بې علمه خلقو د لارې نه، د بې علمه خلقو چې هغه خپلم چې کوم دی هغه څه علم نی، خو د بل نم د زده کړې کوشش نه کوي، ځان پوره ګڼي. خپلم ځان چې کوم دی څه علم نی، خو د بل تم د ناستې څه جرت نه کوي چې یاره دی زه به د ده نه زده کړه کوم. ټیک شوه؟ نو ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو. آمین. صدق الله العظیم.